السلام علیکم. کومه سلسله چې موږ د تاریخي شخصیاتو او تاریخي واقعیاتو شروع کړې وه، پای کې درته نن یو ډیر تاریخي شخصیت وایم او مسله دا ده چې هغې نه پاکستانیان نه دي خبر. ډیر کم خلک ته خبر دي او څنګه ته خبر شو. د ترکی صدر چې طیب اردوغان پاکستان ته په دوره راغلی نو هغه نواز شریف وزیر اعظم په هغې ورځو کې میا صاحب او اقبال ظفر جګړه د پیښور گورنر هغوی په یو تقریب کې ناسو. نو طیب اردوغان د علامه اقبال د فلسفې ډېر صفت وکړو او بیا یې وویل چې زمونږ هیرو عبدالرحمن پېښوري دی. نواز شریف ظفر جګړه صاحب ته وکتل چې ته پیژنې عبدالرحمن پېښوري دی. طیب اردوغان یادوي او موږ ته پته نشته. اقبال ظفر جګړه چې د پیښور او گورنر هغه ته هم پته نه وه. هغه خپل سیکرټري ته وویل چې پېښور یونیورسټۍ هسټري ډپارټمنټ ته فون وکړه چې دا څوک و. هلته نه ورته پته ولګېده چې عبدالرحمن پېښوري واقعي یو هیرو او د پیښور کس او په ترکي کې د پوره سرکاري اعزاز سره ښخ شوي. ما وی چې نن درته د عبدالرحمن پېښوري تاریخ ووایم چې څوک او د هغه څه کارنامه وه. عبدالرحمن پېښوري چې په 6 دسمبر 1886 کې د غلام علي سمداني په کور کې پیدا شوی او غلام علي سمداني مشهور سړی و. پیښور کې اوس هم د سمداني سټریټ د دوی په نوم باندې شته. د 3 رونو د عبدالرحمن پېښوري 3 نور رونو، یو یونس ورورو، یونس جان، یو یوسف جانو او یو یحیی جانو. دا یحیی جان چې دا په 1946 کې په زمون په د خیبر پښتونخوا باندې د خدای خدمتګارو حکومت او ډاکټر خان صاحب چې د باچا خان مشر ورور او وزیر اعلی داغه په حکومت کې دی وزیر تعلیم مو او دا یحیی جان چې دا د باچا خان زوم مو د ولی خان دلی یو خور په دوی باندې واده و او دا یونس جان چې بل روري دا په هندستان کې وزیر تعلیم پاتې شوی. ډیر قابل سړی د 2 کتابونه ډیر مشهور، یو کېدی کې خطوط او یو فرنټیر سپیکس. دا 2 خطونه. عبدالرحمن پېښوري چې ابتدایي تعلیم پیښور نه حاصل کو. هغه ورځو کې فارسی په کورس کې شامل و، اردو، فارسی او انګلیشي وي او بیا په 1906 نه د 1908 پورې دی لاړو علیګړ یونیورسټۍ ته. هلته سبق وي. په دغه دوران د خلافت عثمانیه خلاف سازشونه کېدل او هلته جنگ شروع. دوی داس چلو کو چې د هندستان نه انګریزانو هلته اجازت نه ورکو نو دوی یو میډیکل ټیم جوړ کو چې یاره موږ به هلته کې په جنګ کې د زخمیانو مرهم پټی کو او هغې دپاره عبدالرحمن پېښوري خپل هر څه خرڅ کړه. هغه وی کو زه د کور نه خرچه وغواړم نو کیدای شي چې راله رانه کي او هغې میډیکل ټیم سره لاړو. هلته کې چې خدمات انجام کړه، جنگ چې ختم شو نو بس نور ملګري واپس راله او دی هلته پاتې شو. بیا دی په 1912 نه د 1925 پورې په ترکی په فوج کې شامل شو او د خلافت عثمانیه په فوج کې شامل او جنگونو کې به حصہ اخیسته. په دغه دوران دی بیا د ترکی د طرفه د افغانستان سفیر مقرر کو. دومره واقعیات دي مونږ ته نه یو خبر چې دومره غټ غټ خلک زمون په دې خطه کې پیدا شوي دي. خو یو بدقسمتي وشوه. په ترکی کې یو ډیر مشهور لیډر او داغه نوم رؤوف بی او داغه او د عبدالرحمن شکل ډیر ملاوېدو. نو هغې په وجه باندې د رؤوف بی مخالفینو داغه په سر پیسې ورکړې وي او هغه قاتل چې راغی نو هغه د رؤوف بی په ځای عبدالرحمن پېښوري وویشتو او شهید شو. عبدالرحمن پېښوري بیا په سرکاري اعزاز سره د استنبول کې مکه ګریویارډ قبرستان دی، په هغې کې دفن دی او دا ډېره لوی د اعزاز خبره ده چې یو پاکستاني د ترکي د طرفه د افغانستان سفیر مقرر شوی او هغه رؤوف بی چې بیا یو مشهور سیاستدانو بیا د ترکی وزیر اعظم هم پاتې شوی. نو داسې تاریخي شخصیات دي چې زمون وزیر اعظم او گورنر ته هم پته نه وه او د پردي ملک وزیر اعظم چې راغی نو هغې ډېر تعریف وکړو چې عبدالرحمن پېښوري زموږ د ترکي هیرو دی. ما وی چې نن درته د عبدالرحمن پېښوري کارنامه ووایم. امید لرم چې ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي. که مو خوښه شوه نو کمنټ پې وکړئ، لایک یې کړئ او ډېر یې شیر کړئ چې زموږ د دې هیروګانو زموږ د نوې کل ته نوې نسل ته پته ولګي چې دې خطه کې څومره
قابلان خلک پیدا شوي سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته